معك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فذلك ألقى السامرين. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك أو كم استعجلتك عن قومك تخبل قولنا يا موسى عليه السلام. قال موسى عليه السلام أولئك أريد غدي على أثري ما قسي وعجلت إليك وما جدتك استغفرت ربي لتغرب لترضى لترادشي. قال فغير الله فإنا نستشكرك قد فتنا فأسميت وجول قومك استاقوا من بعدك كان بعد وأضلهم السامري أو فأخذ إلى السامري. فرجع موسى موسى عليه السلام إلى قومه والقوم غضبان أسفا وحسين محسوسا. قال يا قوم لما قوم ألم يعدكم ربكم أي وعدنا وكري ناصر استاسو ربا وعدا حسنا خوالا أفطال عليكم أيوم تشرب تاسباني العهد زمانا أم أردتم يا ناس واري أن يحل عليكم يراشي بتاسباني غضب من ربكم وساس تاسو درجة ربنا فأخلفتم موعدي تاسو مخالفة زمان وادي. قالوا لكويل ما أخلفنا مخالفة لكويل موعدك استاد وادي بملكنا فاقبل اختيار سرا ولكننا حملنا لكن بعدي بار برشويدي أوزارا رجنا من زينة القوم تكالون قول فرعون فقذفناها مقدار الضوء فكذلك يدعشان ألقى السامري وغرض والسامري. فأخرج لهم فاسرابي بستدري معنا عجلا يسقي جسدا يوجسا له خوار يغيب هوافه. فقالوا فاستيقوين هذا إلهكم نستاس معبوده وإله موسى أو معبود موسى عليه السلام ونسي.
ذي جواب ولا يملك لهم ويختار لدي لقارا ضربا النقصان ولا نفع أو ندفعه. بسم الله الرحمن الرحيم. موسى عليه السلام وبني إسرائيل فكان فرعون محفوش وفرعون الله تبارك وتعالى أرقه أو موسى عليه السلام وبني إسرائيل ونجاب كمندو ومخي بديبا نذير واقعات راغلو يو واقعات قرآن مجيد كنا أما راغلنا شديدا لدريابنا بعد يو قوم بعد الليرش أما قوم دبوتان وعبادات قوم دی موسی علیہ السلام دوی چې موسی علیہ السلام وګوره د دې یو خدای شته بوت شته او ځان ته مخ ته یې خېره او عبادت دی نو تاسو ته ناس یو بوت جوړ کړ موسی علیہ السلام وسش ظالمان انکم قوم تجهلون تاسو جاهلان او تاسو باندې غړي بوت پرستین نه خلاص کړئ فرعون تاسو باندې خدمتونه کول او چې سمې درته هغه تاسو کول تاسو اوس چې کوم دی نو بیا بت پرستی هغه غواړئ چونکې د دې ذهن غلام په اسرائیل اوس چې څومره اسرائیل او یهود دي دا ټول ذهنن غلامان دا اسرائیل چې څومره دي د دې ځان مستقل حکومت نه لري دوی د بل د حکومت لاندې ژوند کوي سازش خطرناک الله تعالی قرآن مجید کې سوزله فرمایي چې دوی به د بل حکومت لاندې ژوند کوي او سازش پیدا کوي چې باغ حکومت په غالب بل حکومت یې نشته د اسرائیل او خپل حکومت نه دی دا غیر امریکای د حکومت لاندې ژوند کوي ولیکن سازش دومره زیات دی چې الله تعالی قرآن مجید کې تقریبا د اسرائیل 40 سازشونه ذکر کړي او افراد کم دي سازش استوای او یانا مفسرین حضرات فرمایي چې الله تعالی مکمل ناکامی اسرائیل ته قیامت سره نږدې وایي مکمل ناکامی هم به سازش کار نه کوي او هم به بیا چې کوم ځای حکومت وغیرہ نه وي بار هر دې ذهنن غلامان موسی علیہ السلام دوی کا دا څه مکوي دا خبره مکوي دا خطرناک خبره دې وی چې موږ بیا څنګه کوی چې موږ سره اوس نه بوتوي او نه موږ ظاهر کې سخکاری او ته خو بهر وخت سره نه موږ کوی کا الله تعالی موسی علیہ السلام هغه الله تعالی ته متوجه شو دی الله دې بل څنګه کوی او دا په مقال دي او ما فرعون د ظلم نه راوېست او دې بیا اوس چې کوم نه بوتانو ته پریوزي الله تعالی موسی علیہ السلام ته وی راش کوی دورته الته زتا ته یو کتاب در کومه هغه به دې سره وي هغه تلاوت وکړي هغه کې به دې د ژوند طریقې لیکل شوی چې داسې کوي په دې با سمش دې چې موسی علیہ السلام چې نو لاړو موسی علیہ السلام سره الله پاک خبرې وکړي د پردې شاته واپس رالو ډېر د موسی علیہ السلام تقریبا ډېر کې چې الله تعالی ما سره خبرې وکړي او الله تعالی تاسو یو کتاب درکو غواړي هغه به تاسو تلاوت کوئ تاسو باندې کې دستور عمل وي د ژوند طریقې وي دوی دا موږ څنګه پته ولګي چې دا الله کتاب دی او الله موږ به د تصدیق لپاره دا سره مشران است او یا عالمان د يهوديان مشران د موسی عليه السلام سره او الله تعالی چې کوم د موسی عليه السلام په کتاب ورکول موسی علیہ السلام سره خبرې اترې کولې دای سره خبرې نه کولې چې دې خو د پیغمبري مقام ته ورسېږي حتی بیا واقعیت راغلي هغه یې چې موږ ته دا څه پته لګي چې دا الله کتاب دی دې چې دا دې کتاب پټې خې او دا چې کوم دا راوښتوي دا د الله کتاب دی نو ظالمان الله به څومره احسانات وکړي اته وی چې موږ سره د الله خبرې وکړي نبی مطالبه سره د الله خبرې الله دې صحیح دې سره خبرې ورته سره به مقام دی الله تعالی دې سره خبرې کوي الله دې سره خبرې کوي دا ما کتاب دې داواله دې یوس ته الله متزانو خو موسی علیہ السلام دا مطالبه نشو کولای دې وی چې دې الله ځانو خو الله تعالی وسش
مړ او یا ورش مړې کا موسی علیہ السلام الله ته بجړا چې یا الله دا خدا علماء یې نه فرمانه دي عوام به څنګه وي یا الله که زه دا سلانه محمد نه پریدي او اوس خو به بيخي بیا نه وایي د ژوندې پریږدي بیا پیغمبر نه باندې څه کوي وتا د عالمان مړ موږ مشران دې مړ یا الله دې راځي کا وزل موسی علیہ السلام الله ته وجړ اتهلكنا بما فعل السفهاء منا دا کما قالوا کو یو غلط سوال یا الله دې معاف کو راځي کا الله بیا راځي ثم بعثناكم من بعد موتكم الله اذا مر پس بیا راځي بیا الله تعالی دې کو سو کوئی شي جنتی پړې کوي بیا دې جنتی کوي دا سما کتاب دې او دا والی او دې چې سړي په هغه حواله کې خپل قوم ته کوی دې چې کتاب راوښتو چې څنګه باندې ماشو وی به ما مشتو کو مانینا الله به غر وځي به معنی کنه به معلومه سب زور باندې باهن موسی علیہ السلام الله تعالی دې واسطه او دلته کې 30 رزي روزه ونیسه دا بیا ځکه خپل د کتاب دا زړه دا رنجش ختم شي ما سره د رابطه برابر شي موسی علیہ السلام چې کله دې سره دا خبرو په تاسو واپس راشي الله پاک هغه ما سره دا شرط کې خو چې دې شرط روزي باندې سي او دلته به بیا ودا کتاب دی وی صحیح دې شرط کې پوره شوی موسی علیہ السلام الله تعالی وتوي لسر دې بنورې دا اوس په قوم امتحان موسی علیہ السلام کامیاب شو دې سره روزي ونی او کامیاب شو باندې الله شرط پوره اوس په بس اسرائیل الله تعالی امتحان راوړ چې الله یې دې کړی دې چې مخه سره سلوي ګوره ما دې صبر کوي او کړی الته یو بل ظالم پیدا شو سامری دا یو منافق انسان او بعض حضرات ویني فرعون دا قوم نو بعض ویني بني اسرائیل نو بعض ویني د هندستان د عراقین او وخت د هندستان نو د هندستان د انډیا د علاقې هندو د هندوانو علاقه پیدا شو دا اولاد دې هغه چې کوم دا پیدا شو او د هغه خپل منافقت هغه شروع کوي چې دا موسی علیہ السلام دې شریعه کړې اوس یې سرویخ کې دا ټولې اس خبرې موسی علیہ السلام نعوذ بالله من ذلک خپل خدای ورا بخښل خدای څه دا ظالم خدای ورا بخښل دا تاسو دا خدای کوم دې تاسو نه خطا شي دا خطا د وجنه د موسی علیہ السلام دا خدای بخښل وای څه خطا شي تاسو د فرعونانو کاری را پړ کړی اصل درمان راوړی شه ای وی چې ها زری سره هغه چې دمدان دراوړه خو بلا شي سره هغه نه چې دمدان یو سپیش شکل کو او هوا ته ودرول هغه نه مخام خان هوا لګیدو سره هغه یو خاص आवाज یو ځای کې سوري یو طرف ته ورته سوري بل طرف ته هر سوري ای باندې چې تیر आवाज راشي مدرسې आवाज ویدای دا نه خدای څه وته ولې جوړو دا وی فرعون په د غوا عبادت کوي اوس ایوانم د غوا عبادت کوي دې ټیم د غوا بچي جوړ کو مکه زور درتي باندې او دې فاصل په دې کې غلامي و بوتي وختو دې دا یو ځای ورپری دی بس یې کې درې ډارې جوړې شي سویا دا خبره موږ زهرانو باندې نه هغه خبره باندې چې موسی عليه السلام کړی نه دا باندې بس موږ چې س پسې دا باندې پری وته مکافرات او س وینا موسی عليه السلام کې سوي هغه اشتیا دی برازي درې ډارې هغه جوړ شو هغه دې کړه روان موسی عليه السلام هغه کوم دی واپس راغلو ډېر غوسه دی او ته وایي څه کوي ولې تاسو باندې راځي داسې ګرانې لاس باندې زلش او ورته غوسه شو ستر روان دی هارون عليه السلام وی دا خو ویني موسی عليه السلام ته نو هارون عليه السلام ته ویلي ګوردا څنګه